بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا الماء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. خاجي نو موږ د ایمان پنځه تعریفونه چې دا کړو پای باندې اعتراضونه جوابونه مسائل مذهبونه دا ټول ویل شو. وس نن سبق کې دا خبره ده چې آیا د ایمان او اسلام دا دوه یو شی دی او کنه دا جدا جدا څه دي. نو په دې کې دا خبره ده. نو ماتین رحمت الله علیه فرمایي چې ایمان او اسلام دا دوانه یو څه دي. ما دا فکر ده ایمان او اسلام دا دوانه یو څه دي. ځکه چې دیو چې اسلام دا دغه ته ویل کېږي تابعداري ته ویل کېږي منلو ته ویل کېږي او منل مطلب دا چې لکه څومره احکامات چې د الله پاک د طرف نه دا ما ته قبول دي او زه په دې باندې زما یقین دی او دغه جو ایمان دی. نو دا څه خبره چې د ایمان او د اسلام په منځ کې نسبت د تساوی دی دوه یو شی دی. په دې خبره باندې دوه دلیلونه چې دای پیش کړی دي. یو دلیل هغه د قران مجید نه دا دی چې الله پاک په قران مجید کې فرمایي فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. حضرت لوط علیہ السلام الله پاک حضرت ابراهيم علیہ السلام پر راولې وو بیا راغی نه بعد لوط علیہ السلام پر لاړو. لوط علیہ السلام او کوره کله داغه علاقه هغه کوم مخصوص ګناو داغه د دین الله پاک هغه ته عذاب ورکو. الله پاک لوط علیہ السلام ته چې توسه دې زینا او دغه دینو بیا په دوه باندې موږ عذاب راوړو. نو فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين پس او استل موږ د دینه هغه چې مؤمنانو فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين پس ونه مونږ په دې کې منګه علاوه د یو کور نه چې د مسلمانانو. و ځینې طریقه د استدلال دا چې دا من المؤمنین دا مستثنا منه ده من المؤمنین سره فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لګي دا غیرو دا استثناء دا مسلمین بیت من المسلمین دا مستثنا نه او دا مستثنا دوه قسمونه دي. یو مستثنا متصل یو مستثنا منقطع ده. مستثنا متصل دی ته ویل کېږي چې مستثنا د مستثنا منه د جنس نوي لکه جاءني القوم الا زيدا دا اوس د مستثنا زید د قوم د جنس نه دی. او مستثنا منقطع دی ته ویل کېږي چې مستثنا د مستثنا منه د جنس نه نوي لکه جاءني القوم الا حمارا. نو دا حمار د قوم په افرادو کې نه دی شامل. نو دل او اصل په مستثنا متصل او په منقطع کې مستثنا متصل ده. کچته څه قرینه موجوده او بیا به موږ مستثنا منقطع لو کنه هر دې کې چې مستثنا راځي نو عام طور باندې راغلی مستثنا متصل مراد. نو چې کله موږ لږ مستثنا متصل واغستا نو ګوره موږ مخکې ذکر دی په مستثنا منه کې مؤمنین او په مستثنا کې څه ذکر دی مسلمین او مسلمین د مؤمنین د جنس نشو نو چې جنس نشو نو دا ځوانه یو تساوی ده. لکه په دې باندې پوه شوي چې مستثنا د مستثنا منه د جنس نه ویلای دا کوم مستثنا وای مستثنا متصل او چې مستثنا منه د جنس نه ویلای دا کوم مستثنا وای او په مستثنا متصل منقطع کې اصل کوم یو مستثنا نه مستثنا متصل نو دل کې هم دا مستثنا متصل ده. نو مؤمنین او مسلمین دا دوانه د یو جنس نه یعنی دوانه یو شی په دې باندې پوه شوي. دویم دا ده چې په شریعت کې دا خبره صحیح نه ده چې یو کس به انتدا حکم ولګي چې دا مؤمن دی او دا مسلمان نه دی یا دا مسلمان دی دا مؤمن دی. لکه دا په شریعت کې د جنت دی اورېدل شي او چې کوم مسلمان هغه مؤمن او کوم چې مؤمن نه اسوي مسلمان. په دې باندې پوه شئ. اوس موږ چې دا خبره کوو چې دا اسلام او ایمان دا دوه یو شی دی نو دای کې د لفظ په اعتبار سره د لغت په اعتبار سره په کې تغایر دی خو د اصطلاح په اعتبار سره په کې تغایر نشته دی. په دې خبره باندې پوه شوي. لکه موږ وایو چې ایمان او اسلام دا دوه سری یو څه دي نو دا د لغت په اعتبار سره یو شی دی. د لغت په اعتبار سره ایمان جدا شی دی او اسلام سره دا جدا شی دی خو دا اصطلاحي تعریف په اعتبار سره دا دوه یو څه دي تغایر پکې نشته. تغایر دې ته ویل کېږي کنه یو څه بغیر د بل نه موجودېدل. تغایر څه دی
یو سیس بغیر د بل نه موجود دی موږ وایو لکه د دې سیس په منځ کې تغایر دی نو تغایر مطلب دا چې دا یو سیس کوي نو دا بل وسره کېدل ضروري نه دي هغه دې دوه په منځ کې تغایر نشته لري چې یو نه دا بل وسره خامخاوي نو موږ چې وایو چې د ایمان او د اسلام د دوه یو شی تغایر پکې نشته لري تغایر پکې نشته لري د اصطلاح په اعتبار سره د لغت په اعتبار سره ایمان جدا دی او اسلام سره جدا دی لکه پوه شو باندې لکه د اصطلاح په اعتبار سره مطلب دا دی لکه ګوره دغه ایمان څه ته وایي ایمان دې ته ویل کېږي چې الله پاک د اوامرو او د نواهیو تصدیق کول چې الله پاک کوم څه حکم کړه لکه اقیم الصلوات زکات او کوم څه الله پاک منع کړی دا نو داغي تصدیق کول دا چې دا ایمان دی ایمان څه ته وایي د الله د اوامرو او د نواهیو تصدیق کول دې ته څه وایي ایمان ویل او د الله پاک د اولوهیت مخې ته د الله پاک تابعداري کول د الله پاک خبره منل د اسلام وي او چې ته اسلام کې د الله پاک خبره منې د الله پاک خبره به د اوامر او د نواهی له اول په تصدیق کړي نو بس دا غیره به منې کړه لکه موږ ګوره مسلمانان موږ مونږ کوو دا مونږ موږ ځکه کوو چې الله پاک حکم کړی دی چې واقیم الصلاه زکات موږ ځکه ورکو چې الله پاک حکم کړی دی چې واتو زکات او دغه حکم د الله پاک د اوامر د دې موږ تصدیق کړي موږ وایو چې دا صحیح دي نو ځکه خو موږ کوو کنه نو لکه چې ته د الله پاک انقیاد کې او د الله پاک هغه اعمال چې کوم دی د هغې مخې ته تصر جوکاوې نو دا د بغیر د دین نه کېږي چې ته د الله پاک د اوامرو د نواهیو تصدیق نه کړې چې اول به د الله پاک د اوامرو د نواهیو تصدیق کې د هغې نه پس به بیا د الله پاک مخې ته بس کې انقیاد او تابعداري وکړې نو د اسلام لپاره ایمان ضروری دی د ایمان لپاره څه ضروری دی اسلام ضروری دی لکه په دې خبره باندې پوه شوئ چې لکه دوانه دی بل سره لازم او ملزوم دي دوانو په منځ کې تغایر نشته دی پرې باندې پوه شوئ لکه موږ مونځ ځکه کوو چې لکه دا مونځ حق ګڼم د شرابونه د زنا نه د ناروا کار نه زه ځکه منع کېږم چې الله پاک هغه نواهی زه تصدیق کوم که نه نو دوانو په منځ کې تغایرو نشته دی د څه په اعتبار سره د اصطلاح په اعتبار سره او چې پکې تغایر ثابت کړل یعنی بعض کسانو چې په دې کې تغایر شته ایمان جدا شي او اسلام جدا شي نه هغه نه موږ تاسو کوو چې لکه کم کس چې د اسلام راوړي نو د مؤمن دی جو کاغو چې نه دی جو بیا خو صحیح دی نه کله ایمان او اسلام جدا جدا غني چې لکه مؤمنی د دې و چې مؤمن دی خو مسلمان نه دی مسلمان دی خو مؤمن نه دی نو کله دوانو جدا جدا غني جو بیا خو خبره ده او کدوانو جدا نه غني نو دا مطلب دا چې دوانو په منځ کې تغایر نشته هغه پوه شئ نو څه اعتراض ده پرې باندې چې ته د دوانو په منځ کې تغایر نشته لري کنه دا صاحب کافیه دا خبره کوي چې اسلام او د ایمان په اعتبار سره د اصطلاح په اعتبار سره ایمان او اسلام د دوانو یو شی تغایر پکې نشته لري نو چې کله قبيله والا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال راغلل کنه د عربو یو قبيله وا او هغه بنو اسد قبيله و بنو اسد هغه راغله او د صدقات او د حصول لپاره هغه وی قالت الاعراب آمنا دوی چې موږ سره وړل لکه دوی ته پته ولګي چې صدقې راغلي دي او صدقې چاله ورکړي مؤمنانو له ورکړي نو دوی ته الله پاک وی چې قل اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دوی ته فرمایا لم تؤمنوا تاسو ایمان ولكن قولوا اسلمنا ان تاسو د سوې چې موږ سره وړل ولما يدخل الايمان في قلوبکم او د ایمان خو تاسو بزرګ کې داخل شئ نه نه ته چې ایمان او اسلام دا ځوانه تغایر پکې نشته نه نو دلته هغه چې موږ ایمان نه وړل نو ورته چې نه ایمان نه راوړل بلکې تاسو خو اسلام راوړل نو په دې کې تغایر ثابت نشو خبره باندې پوه شئ مخکې موږ دا خبره وکړه د صاحب کافی په حواله سره چې د ایمان او اسلام هیڅ ونه په منځ کې تغایر نشته نو چې د ایمان او اسلام په تغایر نشته نو الله پاک په قرآن مجید کې چې کله دغه قبیله بنو اسد والوي چې موږ ایمان نه وړل نو الله پاک په امر سره تاسو ته فرمایل چې ته دوی ته وایا چې تاسو ایمان نه لرل بلکې سره وړل هغه په دې باندې پوه شئ ها نو ته چې تغایر نشته نو په دې آیت کې خو تغایر ثابت شو د ځوان په منځ کې نو جواب دا دی چې په آیات کې د کم اسلام ذکر دی داغې نه مراد اسلامي لغوي دی سره اسلامي لغوي او اسلام د لغت په اعتبار سره انقیاد ظاهری ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي انقیاد ظاهری مطلب دا دی چې په ظاهر باندې ته منې په ظاهر باندې منې
هغه بلې خبره باندې پوه شوي او زمونږ خبره په اصطلاحي ایمان کې ده اصطلاحي اسلام کې ده یعنی مخکې چې موږ دا خبره وکړله مخکې خو موږ دا وویل که نه چې ایمان او اسلام د لغت په اعتبار سره خو پکې تغایر شته دی خو د اصطلاح په اعتبار سره پکې تغایر نو په دې آیت کې چې کم اسلام ذکر دی نو هغه د لغت په اعتبار سره دی او موږ خبره ده څه کوو د اصطلاح او هغه د اسلام د ظاهر په اعتبار سره د کوم معنی دا هغه انقیاد ظاهری ده او حالت کې هغه د ځړنه د خبره نه ومنلې یعنی موږ وایو چې ایمان دې ته ویل کېږي چې دا الله پاک د اوامر او د نواهیو سو کې تصدیق وکړي کنه او تصدیق رسنه کېږي او هغه د ځړنه تصدیق نه وکړي بلکې هغه خود د صدقو د حصول لپاره صرف انقیاد ظاهری کړو صحیح کړو نو څنګه دی الله پاک د ایمان نه وکړه لکه تاسو بلې خبره باندې پوه شوئ چې تاسو په زړونو کې الله پاک وایي قل لم تؤمنوا هغوی چې آمنا موږ ایمان نه وړه الله پاک وایي قل لم ورته وایي لم تؤمنوا تاسو ایمان نه راوړی مطلب یې د ایمان هغه حقیقت تاسو زړه ته نه دی کوشوی ولکن قولوا اسلمنا لیکن تاسو وایي چې موږ خو پسې ظاهري تابعداري کړې ده ته په دې خبره باندې پوه شوئ دې خبره باندې پوه شوئ وردا اعتراض دی کنه چې مخکې موږ دا خبره وکړله چې ته چې اسلام او دغه په ایمان کې تغایر نشته ده نو الله پاک خو جدا جدا ذکر کړی دي چې هغه بنی اسد والوي چې موږ ایمان نه وړل نو الله پاک ورته فرمایي چې موږ چې موږ ایمان هغه موږ چې اسلام راوړل نو ایمان او اسلام کې یو شی جو هغه خبره بس یو کنه پوه شئ نو وایي چې په آیت کې د کوم اسلام ذکر دی هغه اسلام سره لغوي دی او موږ خو د اسلام موږ خو د نه دی ویلي چې ایمان او اسلام د لغت په اعتبار سره یو دی بلکې موږ سوایو چې ایمان او اسلام د څه په اعتبار سره دی ځکه په اصطلاح کې ایمان څه دا وایي د الله پاک د اوامر او د نواهیو تصدیق کول او اسلام څه ته وایي دغه په اعتبار سره اصطلاح په اعتبار سره چې د الله پاک مخې ته د الله پاک د اولویت مخې ته انقیاد باندې نه کول یعنی مطلب خپل ځان عاجز کول د تابعداري کول په دې خبره باندې پوه شوي ها اوس دویم اعتراض موږ وی چیرې کم کسان چې زړه لپاره تغایر ثابتای نه پای باندې دویم اعتراض دار په نن سبق کې چې جبرئیل علیه السلام راغی د پیغمبر علیه السلام ته تاسو کو چې مل اسلام څه شی دی جو پیغمبر علیه السلام ورته دغه ویل چیرې اسلام خو دې ته ویل کېږي چې تا کلمه شهادت باندې لکه الله پاک یو غني او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک پیغمبر غني او مونږ قائمه زکات ورکه پوه شو به دی او دا اعمال ورته کړل نو پدې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام تعبیر پس سره وکړو یو په اقرار بالشهادتین سره چې ته شهادتین وسوږي اقرار وکړي او دویم د اعمال په اعتبار سره چې اعمال ورته ذکر کړل څلور اعمال ورته ذکر کړل چې تبا مونږ کې زکات ورکه او رمضان مبارک روزي منی سي او حج وکړي هغه باندې باندې پوه شوي ها نو ګورا چې ته چې ایمان او اسلام دواړه یو شی دي نو پیغمبر علیه السلام خو په دې حدیث کې دواړه یو کړل کنه یعنی اقرار بالشهادتین یعنی ایمان دا تصدیق قلبی نه پیغمبر علیه السلام چې د اسلام تعبیر وکړو نیو اقرار بالشهادتین او یو څلور اعمال په ذکر کړل پوه شئ نو اسلام د اعمال نوم شو اسلام د سنوم شو د اعمال نوم شو او تصدیق چې د ایمان دغه تصدیق قلبی نوم دی نو ایمان او اسلام د دوه جدا جدا شول ایمان او اسلام د دوه څه شول جدا جدا شول لکه پوه شئ به معنی دغه پیغمبر علیه السلام د اسلام مبارک ته پوښتنه کو نو پیغمبر علیه السلام ورته تصدیق قلبی ذکر پکوه کو څه ورته دا ویل کنه چې سپ د الله باندې د الله چې اشهد ان لا اله الا الله چې ته د الله په یووالي باندې به یقین کې او یو د پیغمبر اسلام پر حساب باندې د اقرار بالشهادتین وي چې دې اقرار پکې او څلور ورته اعمال ذکر کړل نو دینه معلومه ده شو چې اسلام د سنوم دی د اعمال نوم دی د سنوم دی او ایمان چې د سنوم دی تصدیق قلبی ذکر بکونه شو خو شو باندې نو جواب دا دی کنه چې دلته کې د اسلام حقیقت بیانول دا مقصود نه دي بلکې پیغمبر علیه السلام ته د اسلام هغه ثمرات ورته وي د اسلام ثمرات او علامات ورته وي چې د اسلام علامات دي د اسلام علامات د نور د ایمان او د اسلام حقیقت ورته پیغمبر علیه السلام نه بیان کړي لکه باندې پوه شوي ها
د اسلام حقیقت ورته پیغمبر اسلام نه بیان کړي بلکې د اسلام ورته څه خو دي علامه او دغه علامات څنګه چې د اسلام د پاره دي دغه په یو دای کې په یو موقع کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره خاطر راغل وفد عبد القیس د عبد القیس قبیله یو وفد راغی او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې تاسو ته د ایمان وې نو د عمل ایمان څه شری چې دغه خبره ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ایمان په باره کې وکړلې نو ایمان او اسلام د دوانه سره یو شری او بل دا کنه چې اهل سنت والجماعت هغه په مذهب کې د هیڅ یو کس د ایمان په حقیقت کې چې د اعمال نه داخل کړي سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د ایمان تعریف چې کوم کوو نو ایمان په تعریف کوي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه دغه بیان کړل اعمال بیان کړل نو دې دا معلومه شوله چې دا اعمال چې کوم دي دا د ایمان او د اسلام علامات دي د ایمان او د اسلام څه دي علامات دي لکه پوه شئ بل یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې د ایمان سره پاسه او یا شوبې دي د ټول نه غټه جنند لا اله الا الله او ټول نه کمزوري جنند سره داغه نګوره په یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوه جنند یو ذکر اقرار بشارتین او اعمال د مجموعي دي دوه ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایمان ویل دي سره د دینه چې د اهل سنت والجماعت د هیڅ یو تعریف چې کړه نو پای کې د اعمال د ایمان حصہ نه د ایمان په حقیقت کې داخل نه دي لکه بلې خبره باندې پوه شئ نه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا کې چې کړي د اسلام په تعریف کې کړي ثابت تاسو کو چې مل اسلام او جبرئیل السلام تاسو کو وی چې مل اسلام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم دا سلور خبرې ذکر کړي سلور اعمال او دوه اقرار نو دا ایمان اسلام حقیقت ورته نه ذکر کړي بلکې څه ورته ذکر کړي دي د اسلام اعمال ورته ذکر کړي دي علامات ورته ذکر کړي دي لکه بلې باندې پوه شئ ایمان او اسلام د دوه سدي یو شی پوه شو به معنی او په دې باندې کوم دوه اعتراضونه داغه جوابونه تاسو ورېدل اوس وګورئ کتاب ته زما په دې کتاب کې خو 422 پیج ده تاسو ودانه ته معلوم کړئ وای چې ول ایمانو اسماعیل ودر یار ول ایمان والاسلام سبب ان شاء الله چرشي کنه اول به ما تاسو وغوړئ ها ول ایمان والاسلام واحد ایمان او اسلام د دوه سری یو دي ولی لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد ځکه اسلام هغه تابعداري کول دي او عاجزي کول دي الله ته بمعنى قبول الاحکام والاذعان بها فدې معنی نه چې الله پاک هغه احکامات قبل اول او غیبا یقین ساتل وذلك حقيقه التصديق على ما مر او دا تصدیق حقیقت هم د لکه څنګه چې دا خبره تیر شوې ده یعنی پته ایمان بدای کی دادی په تصدیق کنه چې هغه خبر منل باغی باندې یقین کول اوس په دې خبره باندې چې ایمان او اسلام د دوانه یو شی دی په دې باندې سو دلیلونه دي دوا یو د قران نه یو د شریعت وأيده قوله تعالی او د دې اتحاد یعنی چې ایمان او اسلام د دوانه یو شی دی تایید کوي د دې د الله تعالی دا قول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا فسراوست المنغا من هاغسوک كان فيها من المؤمنين چیوب دغه خار کې د مؤمنانو نه چیوب دغه خار کې د کم دینا مدین خار کنم فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين پس ونموندو بدی کې بنګ یو کور علاوه د یو کور د مسلمانانو نه یعنی مسلمانانو به سپ یو کور د الله نور به څنګه نو طریقه استدلال تاسو ذکر کړل چې دا ورستو مستثنا او د لباس سره مستثنا منه او مستثنا منه د جنس اعلان دی شکل کله ټول خبره وبالجمله ندویم دلیل وبالجمله لا يصح في الشرع صحیح نه دی په شریعت کې ان يحكم على احد چې به یو کس باندې حکم ولګول شي بیان نو مؤمن وليس بمسلم چې دا مؤمن دی مسلمانو نه او مسلم وليس یا مسلمان دی خو نه دی مؤمن نه ولا نعني بوحدتهما سوى ذلك او منغه وې د دینه بلس اراده نکو په وحدت سره وظاهر كلام المشايخ او ظاهر كلام د مشایخ انهم ارادوا عدم تغايرهما چې کله دوی اراده کړی دا د عدم تغایر بمعنى انه لا ينفك احدهما عن الاخر چې دا نه جدا کیږي دواړه یو د بل نه للاتحاد بحسب المفهوم یعنی د مفهوم په اعتبار سره د یو بل دغه سو
ها لل اتحاد بحسب المفهوم، یعنی د معنا په اعتبار سره په دوی کې خو تغایر نشته لري، د معنا په اعتبار سره خو د لفظي معنا په اعتبار سره خو پکې تغایر نشته لري، خو د اصطلاح په اعتبار سره پکې تغایر نو د مشایخو چې کم کلام کړی دی چې ایمان او اسلام د دوانه یو شی دی، نو مطلب ته دین د لغت په اعتبار سره دی، تاسو کوم تاسو نه د اصطلاح په اعتبار سره پوه شئ. کما ذکر فی الکفایه لکه څنګه چې په کفایه نومي کتاب کې ذکر شوی، کفایه کتاب نوم دی څه په کې ذکر شوی دي من ان الايمان چې ایمان هو تصدیق الله تعالی چې دا الله پاک تصدیق کول دي فيما اخبر من اوامره ونواهيه، چې دا الله پاک د اوامر او د نواهی تصدیق ولا ما ویل کنه. او اسلام څه ته وایي؟ هو الانقياد والخضوع لالوهيته، چې الله پاک د اولویت مخې ته داغه عاجزي کول او تابعداري کول. وذا لا يتحقق الا بقبول الامر والنهي، او دا خضوع انقياد نه متحققيږي مگر هله چې کله ته الله پاک اوامر او نواهی چې دا سګي قبول کې. فالايمان لا ينفك عن الاسلام حكما، نو دا حکم په اعتبار سره دا ایمان د اسلام نه جدا کیږي. فلا يتغايران، نو دا باندې دیو بل متغايرو هغه په شوی به باندې باندې دیو بل متغایر. ومن اثبت التغاير، او چا چې د اسلام او د ایمان په اعتبار سره د اصطلاح په اعتبار سره تغایر په ثابت کړي لري، یقال له تبول شي چې ما حکم من امن ولم يسلم او اسلم ولم يؤمن، چې دا سړی څه حکم دی چې ایمان راوړل د خو اسلامي نه راوړل، یا هغه سړی چې اسلامي راوړل او ایمان نه راوړل څه حکم دی. نو فإن اثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر فبها، وکړه دې یو ته مسلمان او بل ته کافر وای جو بیا خو صحیح ده، خو دې څه نه وای کنه. والا او کچری دې نه فقد ظهر بطلان قوله، نو بیا د دوی دا قول باطل دل سری ظاهر دي چې اندوه سي غلطه باندې لګي دي. هغه پوښوي اوس دا خبره چې موږ وکړه لګنه چې د اسلام او د ایمان په اعتبار کې د اسلام او ایمان کې تغایر نشته لري، خبر باندې سوې ته راځونی. دوا نمبر 1 دار فإن قيل كتدول قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، چې دې باندې چانو ویل او دا قبيله بنو اسد والا چې مونږ ایمان نه وړل او قل تورته وای مثلا لم تؤمنوا تاسو ایمان خو نه راوړل ولكن قولوا اسلمنا، لیکن تاسو څه وای چې مونږ سره وړل. دا صریح ده فی تحقیق الاسلام بدون الايمان، چې اسلام مونږ لګي کې بغیر د سنا او مخه غوتا ویل چې اسلام بغیر د ایمان نه، ایمان بغیر د اسلام نه مونږ لګيږي. نو موږ ورته سو جواب ورکو چې قلنا موږ المراد ان الاسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الايمان، یعنی هغه اسلام کوم چې په شریعت کې معتبر دی هغه د ایمان نه بغیر نه مونږ لګيږي، او په شریعت کې کوم ایمان معتبر دی چې د الله پاک د اوامر او د نواهیو تصدیق کول، او دلته کې چې دو کم دا کو دا خو انقیاد ظاهری و دا لغت پیدا او د سره پر ځان مسلمان کو د صدقې لپاره. وهو في الايه بمعنى الانقياد الظاهري، او په آیت کې دا په معنی د سره انقياد ظاهري یعنی ظاهري تابعداري کوله من غیر انقياد الباطني، د باطن انقياد پکې نو بمنزله التلفظ بكلمه الشهادتين. لو دا د سیده کنه لکه یو سړی چې دا کلمه شهادت وي پس لکه نه مني، چې پس لکه نه مني او په خپل باندې کلمه شهادت وي نو ته موږ څه وایو؟ منافق ورته وایو کنه، مؤمن ورته وایو نه وایو. نو دا راي بشندو فی باب الایمان. فإن قيل دویم نمبر ان چې سوچوي چې ایمان او اسلام دا چې کنه دا یو شی دی، دا دوړ متغایر دي، نو چې متغایر الاسلام. فإن قيل چې قوله عليه الصلاه والسلام الاسلام چې جبريل عليه السلام نه بیان ته پوښتنه وکړي چې اسلام څه شی دی، نو پیغمبر سلام ورته فرمایل الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ها چې ته په گواہی کې الله نه علاوه بل څوک عبادت لایق نشته، محمد صلی الله علیه رسول الله، او تقیم الصلاه الشل بکه منځ بقایم و تو زکات سبکه وتصوم رمضان مبارک جمع وتحج البيت بیت الله شریف ته حج بکه ان استطاع الی سبیل. دلیل علی ان الاسلام هو الاعمال، نو دا خبر دلیل دی چې اسلام د سنوم دی لا تصدیق قلبی، د تصدیق قلبی نو نه ځکه چې تصدیق قلبی په دې حدیث کې ذکر شو. نقول لهم ورته المراد ان ثمرات الاسلام وعلاماته ذلك، چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې حدیث کې جبرئیل علیه السلام ته د اسلام ثمرات او د اسلام هغه علامات ورته ذکر کړی دي. کما قال لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام لقوم يقوم ته فرمایل وفدوا عليهم جهادو تراغلو کما قبيله بنو عبد القيس، چې اتدرون ما الايمان بالله وحده، چې تاسو ته پته چې الله پاک باندې یوازې ایمان لرلو څه مطلب دی؟ نو قالوا الله ورسوله عالم،
نو پیغمبر سلام ورته وې شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وایتاء الزکات وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس چې تاسو به د مال غنیمت نه خمس ورکوي لکه پوه شو به باندې نو په دې آیت کې لکه څنګه چې په دغه حدیث کې د ایمان هغه د اسلام ثمرات ذکر شو دا شم په دې کوم د اعمال ثمرات ذکر د ایمان ثمرات ذکر شوی دي او په دې کوم د تصدیق ذکر پیغمبر سلام نه کړه سره لري چې اعمال د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې د ایمان په حقیقت کې داخل لري وكما قال عليه الصلاه والسلام دا لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه د ایمان سره پاتې او یا شوبيري اعلاها قوله لا اله الا الله وادناها اماده الاذان طریق او کمزوري درجه هغه د زمکه نه تکلیف دې سره کولی نو په دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام اقرار بالشهادتين د اعمال د ځوانو د مجموعه لره ایمان ګرځول دي حالانکه د دل کې هم اعمال د ایمان په حقیقت کې داخله نه دي مراد دي نه ثمرات د ایمان دي ری پوه شوي چلو بھائی